وی هغه نور دی چې په ټیټو سترګو ګرځي، هغه نور دی چې په ټیټو سترګو ګرځي، زما سترګې نه ټیټېږي، زه پښتون یم. د 400 غیور عوامو زه د خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټري تاسو سره مخاطب یم. زه د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی مشرانو ته دا یو خبره کوم چې پېښور ناکامه دی، 400 وګټله. زما خواهش دا دی چې د پېښور نه زمونږ دغه مین افیس د 400 دې ښار ته راوستی شي، ځکه چې د 400 عوامو د پېښور د خیبر پښتونخوا د پی ټي آی عوامو له ډېر غټ شکست ورکړو. زما تعلق د ملکنډ سره دی، خو چې زه نن دا دویم پروګرام دی ګورم، نو دا جذبه او دا جنون دا په 400 کې د 9 مهینه پس په اولني ځل باندې ما ښکاره ولیدو او هغه د 400 په قوم کې راوچت شو. عمران خان دو خبریں کولے، چھوٹے دماغوں میں خواہشیں ہوتی ہیں اور بڑے دماغوں میں مقاصد ہوتے ہیں. خواہشات سو مقصدونه سو. خواہشات دادی چې د شفقت سره دی گاڑی، د شفقت سره دی بنگلې، د شفقت سره دی بنسټري، خو عمران خان وی دا خواہشات د زناورم پوره کیږي. نن د زناور سره خوراکي، خو مقصد صحیح. مقصد هغه وی چې زه به د نمل یونیورسټي جوړوم، زه به شوکت خانم جوړوم او زه به پاکستان کې دغه شان عوام جوړوم چې هغوی به اسټبلیشمنټ ته وایي چې ته په ما باندې خپله حکمراني نشي کولی. او چې کله په دې ملک کې د عمران خان غوندې کې لیډر راشي، نو د 400 عوام، د خیبر پښتونخوا عوام او د پاکستان عوام به د هغه سره برملا ولاړي. نن دا پروګرام دومره غټ دی چې څوک خبرې اورېدل نه غواړي، خو زنده‌باد او مرده‌باد به وکړو، ټول به لاړ شو. خو یاد ساتئ نن چې دا کم حالات جوړ شوي دي، زما یو ملګري خبره وکړه په ما 9 FIR په ما 17 دي، خو دا هېڅ هم نه دي. زما لیډر په جیل کې دی، زما لیډر پاډیاله جیل کې پروت دی. او موږ پښتانه ځان ته هغه چې غیرتي قوم وایي، تاسو نه تپوس کوم هغه غیرت د پښتنو نه چېرته لاړو چې نن موږ په دې دومره مشرانانو کې پولیس راځي، پولیس راځي. هغه ورځ نه ویرېږئ چې د انصاف یوت وینګ مشرانان، ځوانان، ورکر، د پی ټي آی ورکر ستاسو په کور باندې لغړ بربنډ درنه نوځي. بیا ته خو به زما نه په خپله پرتوګ وباسې، زه به یې درته په خپله وباسم او درځم به. او د نر هغه پلانکی وي په بدل ده، نو یاد ساته چې څه دې را سره وکړل هغه به در سره کوم. تا زما د لیډر ګریوال نیولی و، زه به ستا ګریوال شلوم. تا زما لیډر په جیل کې اچولی دی، زه به تا په جیل کې اچوم. او یاد ساته که تا وردي اچولې ده، نو ستا چې کومه جذبه ده هغه جذبه زما هم ده، ستا چې کوم قانون دی هغه قانون زما هم دی. نو که ستا جذبه هغه ده، زما جذبه هغه ده، نو که تا پتلون اچولی دی، ما شلوار اچولی دی، راشه په میدان چې مقابله وکړو. پښتون قوم د خپل شرم نه، د خپل حیا نه تا ته څه نه وایي.